الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطاهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کے درو بوت قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قابل صد احترام مشائخ عظام شیوخ الحدیث والتفسیر اجلاء علماء و فضلاء ممتاز قراء کرام د قرآن پاک حفاظ او د علوم اسلامیه او طالبانو او زما د اسلام معزز و مشرانو خوګورونو، یو بچی د الله تعالی کتاب د رسول الله لویه معجزه د الحمدنا تر والناس پورې په خپله سینه کې محفوظ کړه. تاسو ټولو ته د مبارکي. پروئے زمین باندې چې یو حافظ سیوا کیږي د تمام عالم اسلام مسلمانانو ته خوشحالي پکار ده. په دې روئے زمین باندې که یو آسمانی کتاب په خپل اصلي شکل کې موجود دی، هغه دغه قرآن مجید دی. حالانکه د آسمان نه یو سلور کتابونه او صحیفې نازل دي، سلور پکې غټ کتابونه او سل پکې صحیفې وي. په هغې کې یو کتاب هم په خپل اصلي شکل کې نه دی موجود. هغه یو قرآن مجید دی چې څنګه د رسول الله مبارک په ذات باندې نازل دی، هغه بعینه هم په هغه شکل کې موجود دی. په هغې کې چا تر اوسه پورې یو زیر کم نکړی شو، نه یو زور سیوا کړی شو. ځکه الله تعالی د دې عظیم الشان کتاب ذمہ داری په خپل ځان باندې اخیستې ده، او علماء کرام شیوخ موجود دي. په دې آیت کې څومره تاکیدات دي. انا نحن نزلنا الذکر. کاش چې تاسو هم د عربۍ صرف نحو نه خبر وئ. مسلمان د انګریزۍ نه ښه خبر دی، لیکن د خپل قرآن او د رسول الله د حدیثو نه که زرم خبري کم چې زمونږ د نجات اصلي څیزونه دي هغه مونږ پرېښي دي. په دې کې ډېر تاکیدات دي. انا د جمع متکلم مال غیر صیغه ده، او دا د عظمت لپاره ذکر کیږي، او د هغې تاکید وروسته بیا په نحو سره شوی دی. انا نحن نزلنا الذکر و انا بیا دوباره تاکید ده، او له جار مجرور مقدم ده. د جار مجرور حق دای چې دا رستو وي، لیکن کله چې مخکې شنو هلته حصر و اختصاصي،
مونږه خاص کر د دې کتاب د نورو کتابونو نه رښتونه ده. ومن اصدق من الله قیلا. دنیا ولیده چې قرآن مجید په خپل اصلي شکل کې موجود دی، نه یوازې مسلمان، لولوی انګریزانو، هندوانو، سیکانو، غټو غټو کافرانو دا خبره تسلیم کړه. کنن پر زمین کې یو کتاب په اصلي شکل کې موجود دی، هغه قرآن مجید دی. مولانا ابوالکلام آزاد په دہلی کې یو لوی اجتماع وه، د مختلفو مذهبونو خلک پکې وو، هندوانو، سکانو، عیسایانو، مختلفو مذاهبو والا. اجلاس آغاز ابوالکلام آزاد یو قاری ته دعوت ورکړو چې د قرآن پاک یو څو آیاتونه وه، هغې باندې هندوان خفه شو، سکانو عیسایان خفه شو. ابوالکلام آزاد وی صبر وکئ، ستاسو نمبر بم راشي، ولې خفه کېږئ؟ هغې قاری بهترین قرات او تجوید سره د قرآن مجید تلاوت کو ټوله جمع مسحوره و بالکل. بیا وی چې یو هندو دی د خپل وید یو څو آیاتونه تبرکن اولولي، یو بل ته ګاندیم قتل، نهروم قتل، او بابو سباش او چندر بوش وغیرہ یو بل ته قتل. چاته یو ټکی هم د خپل وید نه یاد. دې سکانو کې د څوک د خپل ګرن څه آیاتونه ووایي، هغه هم دغسې یو بل ته قتل. بیا لکه د انجیل که څوک څه ووایي، فبهت الذي کفر، چاپېره خاموشي وه. دا قرآن مجید دی چې نن هم په روی زمین باندې اتیا لکه حافظان موجود دي، لکه مردم شماری کیږي، خانه شماری کیږي. د حافظانو موجوده مردم شماری دا ثابتوي چې په دنیا کې اتیا لکه حافظان موجود دي، او لګیا دی د هغې نه ډېر کثیر تعداد کې لګیا دی. دا مشران ناست دي، پخوا به حافظ خلکو د بل دی نه راوستو چې یاره زموږ جومات کې ختم وکړي. اوس هلکان وایي چې یاره مونږ ته موقع راکوئ چې مونږ ختم وکړو. په هر کلي کې په سوونو باندې حافظان موجود دي. دا د انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بین ثبوت نه دی. پروسه کال فیصل آباد کی مسابقه و د وړو بچو قاریان عرب راغلیو، او د سعودي حکومت زیر اهتمام دا مسابقه وه. په هغې کې یو جینۍ وه د 7 کالو، د حافظ لور نه وه، د ملا لور نه وه، د دردي لور وه. اول نمبر راغلی وه. سعودي حکومت ټکټونه یې راولېږل او هغې سره د سرپرسته پارم ټکټ و. هغه د پارم باقاعده ویزا او ټکټ، او که نه پلار یې نه شو ضرور دپاره د هغې جینۍ پلار حج کړی نو بیا ترې تللی و. دا ځل زه روژه کې هلته مدینه منوره نو مولانا مطیع الرحمن زمونږ د مدرسې او مدرس دی مولانا عبدالحلیم صاحب، د اوچ دی، ښه لوی عالم او شیخ الحدیث دی. نو د مولانا مطیع الرحمن زیر سرپرستی هغه ماشومان سعودي حکومت غوښتي و د عمرې دپاره. مولانا مطیع الرحمن صاحب رابطه کې ملازم دی. نو مسجد نبوي کې ما سره میلاو شو، مولانا څنګه راغلی؟ دی ما خو هغه ماشومان راوستي که نه، او واړه بچي چې هغې کې کوم اول نمبر راغلی و، نو حکومت هغې ته ټکټونه ورکړي دي. نو ما د خدای انصافداره دلته هم لږ راوله. هلته د مدینې علما به موږ سره ناستو، باب الرحمت او د باب السعود په میز کې. بیا راوله دې علماو ته یې لږ وښیو. لکه بعضې خلق د پاکستان یا د عجم مبارک دا ته بغې کې دی ته به څنګه قرآن مجید یادېږي. ای ډېره عجیبه ګڼي. زه په خپله یو ځل چې هلته ومه یونیورسټۍ کې، نو د احد د غر نه لرې تلم، اسې ګرځېدم د مدینې منورې مبارک ځمکه کې، چېرې دلته به هم د رسول الله مبارک قدمونه راغلي، په دې غر به هم د هغه مبارک نظر لګېدلی. ډېر لرې تلم د احد د غر نه مخکې. یو بوډا معمر
عرب باندې می سلام واچول السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اتویم من ای بلد انت؟ مورتنا من باکستان. الباکستانیون یعرفون اللغة العربیة. پاکستان مورتنا في باكستان مدارس ما من قرية إلا وفيها مدرسة، ما من مدينة إلا وفيها معاهد علمية. نما توي هل أنت تحفظ سورة من السور القرآنية؟ صدق قرآن میں الحمدللہ ما تبلا اگر دیر تعجب کولو، دیر لوی تعجب کولو. نما ورته رائے والا دا مدینه منوری علماء با خوشحال شي. ناغبل رضا وستو اگر وڑا جی نہیں او یو بل لک. نما کے علماء ته دا پاکستان هغه واړه طالب علمان دي چې څوک سعودي حکومت دایته ویزي ورکړي د عمرې ته راغلي دي. هغه وړي جنې باره کې ما ورته دا د دردي لور د خیاط یو میاشتو کې قرآن مجید یاد کړي. یو عالم ویره دا مونږ ته صورت واوره هغه دا خیالونه چې دا به الله تعالی هغه جنې دم د قدم وړه ده ډېره وړه شرمېده. مورتے مدینہ منورہ کے علماء ہیں، مسجد نبوی ہے، آپ ایک سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت. مجبورہ میں کہا اگے یو سورت کو اورولو قسم نے تھول علماء جڑل. اے واللہ هذه المعجزہ هذا من فضل اللہ. او میاشتو کی یو معصوم بچے د خپل لغت اگر ټکیم سم نه وای نو دا د قرآن مجید اعجاز نه ده، نور څه ده؟ دا د دې اعجاز ده. دا معصوم بچه دا به د لسو کسانو شفاعت کوي، بلکې بعد روایتو کې دینه زیاتم راځي. او د حافظ والدینو ته به الله تعالی تاج په سروي چې د هغې یو ملغلره به هم د نور نه زیاته رڼا ورکوي. هغه هم چې د یو سړي د کور په دیوال نور راختی. تاسو مونږ ته پکار ده چې مونږ دغه عمر کې قرآن مجید یاد کړو، ځکه د مور او پلار مونږ باندې ډېر لوی احسانات دي. د هغې احسان صله دغه ده چې ته قرآن مجید یاد کا چې ستا د وجې نه ستا مور او پلار ته الله تعالی تاج په سر کړي. په عربو کې یو عرب دی زمونږ هلک هغه سره دی امجد، تقریبا د 50 کالو دی هغه عرب. بوډاوالی کې قرآن مجید شروع کو یاد کو او ما ته وی چې په ما باندې زما د پلار ډېر احسانات دي او موږ خدای غي بدله نشو ورکولی، لیکن رسول الله رښتیا فرمایي. نو زه قرآن مجید یادوم نو لږه موجه کې قرآن مجید یاد. عالمگیر رحمت الله علیهم په خپلو بچو قرآن مجید یاد کړو. کاش کاغه بادشاهان دې زمانه کې څومره خوند به کوي، څومره په دې ملک باندې به برکات نازلېږي. عالمگیر رحمت الله علیه به لویه عهده هغه چا ته ورکوله چې هغه ته قرآن مجید یادي او د رسول الله مبارک حدیثونه هم ورته په سونو باندې یادي. نو دا وزیران او سیکرټریان جماعتونو کې به راتلل او زامنو باندې قرآن مجید ځکه عهده په دې پاکستان کې عهده ښه په انګریزۍ میلاوېږي چې سم انګریزي هغه ته د ټولو نه ښه عهده او چې ښه عالم یې هغه ته هېڅ نه. عالمگیر رحمت الله علیه په بچو قرآن مجید یاد کو نو ډېر لوی خیرات یې کړو خوشحالۍ کې. د دې وړوکي بچي ما والدین به څومره خوشحاله، خپلوان به څومره خوشحاله، موږ ته خوشحالي ده. نو عالمگیر رحمت الله علیه یو لوی دعوت کړو. پلار یې ژوندی و نو وی داجي نو څو د قرآن مجید یاد کړی دی، بلا علما لولوی خلق برادي ته هم تشریف راوړې. د عالمگیره تاج خو به الله تعالی تا ته په سر کړي، ما ته خو به نه په سر کړي. عالمگیر پوه شو. عالمگیر هم په هغه ورځ مازدیګر کې قرآن مجید په یاد باندې شروع کو. حافظ ته وی پټ راځه لږه موده کې قرآن مجید یاد کو، بیا خیرات کو چې دا جود خو به راځي، اوس خو ما قرآن مجید یاد کو. نو د والدینو په بچو باندې لوی احسان دی کې وړوکی او لوی نه ده پکار. قرآن مجید شروع کړه که په دې کې مړم شوي نو الله تعالی به درته د حافظ هغه درجه درکوي. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى.
او دې زمانه کې خو زما چې سړی د جمعات نه اډوزي نه او د مدرسې نه اډوزي نه د فتنو د الحاد او د زندقې سیلابونه او سیلۍ او طوفانونه دي او د رسول الله هغه فرمان سړی ته رامخکې شي نن نسوار 100 کاله مخکې رحمت کائنات حضرت محمد مصطفی سلام صحابو ته یو ځل وی چې بادرو بالاعمال فتنا زما ملګرو نیک عملونه شروع کوي د یو بل نه پکې سبقت حاصل کوي فتنې را روانې دي فتنې كقطاع الليل المظلم لکه د تور شپې تورې چپې يصبح الرجل مؤمنا سار کې به سړی مؤمني ويمسي كافرا ماښام کې به کافر شوي ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ماښام کې به مؤمني سار به کافر شوي ولې يبيع دينه بعرض من الدنيا فلوګو پیسو به دین دغسې رخصتوي چې ما ته د یو څو ټکې حاصل شي بس خرڅ باشو خوک باشو یا سگے مردار باش ہر چی باشی باش عرفی اندکے زردار باش بڑا پیسے پکار دی ایمان سکے دو مغا دا مانا دا مسلمان دا دنیا دا پارا شوے دا قرآن بالکل شاتکو دا رسول اللہ احادیث بالکل شاتکل بلکہ بعض بدقسمت خلق داسم پیدا شو چاگہ دا رسول اللہ حدیث نمانی منکرین حدیث چی دا نست قرآن نا دا حدیث حجت والے ثابت تے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى دا مسلمان پکور کے پیدا دا مسلمان دا وین نہ پیدا دا مسلمان بی بی پسینہ باندې لوشوے ظلمینن هغه دا رسول الله دا حدیثونه خندا ور سره کوي او ټوکه او مسخري ور سره امارونو حدیث ته ډېر په درون نظر باندې ګوري حدیث سره به ټوک او مسخره نه کې د حدیث سره به خندا نه کې یو معتزلی طالب چې دا حدیث واورېدو چې ان الملائکة لتدعو اجنحتها رضا لطالب العلم د رحمت فرشتې طالب علم ته ودرې غوړی ویخه ودرېږه د سبا معلومومه ده ټوکې کولې دا د معلوموم د پڼو باندې کټا سری میخونه ټکوال ستاسو یاد شي پخوا به خلکو په سپلو یا بوټانو اکثر د فوج په بوټانو به کټا سری میخونه وغټ او د کور نه چې وتو نو کستنې دا قدم په زوره کې خودو چې د وزرو د ماتېدو اواز راځي که نه لکه یو سړی د چرګوټي یا په یو مرغۍ باندې قدم کېږي نو باقاعده هغه هډوکي چقارې وکړي د چې دا قدم داسې کړو نو تمام خپه د چینجو نه ډکه شوه بل قدم همغه دی کې مړ شو حدیثو سره به ټوکه مسخرې نه کوي یو طالب دا حدیث واورېدو که یو سړی د امام نه رکوع ته مخکې ځي یا مخکې سر راپورته کوي دی غواړي چې سر یې د خر په شان شي نو یو طالب مستن په دې تجربه وکړه نو هغه سر نه د خر سر چې کوم نه جوړ عالم شوی و نو بیا به مخ پټولو به کتابونه خو ویلي طالبان به راتلل او د مخ په پټو یاره جي مونږ ته سبق وښایه سبق درته ښیم خو په دې شرط ما نه به دې باره کې تپوس نه کوې په دغه پټ مخ به درته سبق ښیم که دا دې قبولي طالبانو به ته سبق ویلا بړل یو ځل یو طالب راغی ورسره یې واده وکړه جي بلکل زه به درنه تپوس نه کوم ما ته سبق ښایه معلومیږي طالب هم سم قنداری طالب و نه یو ورځ یې راونیولو چې قسم ده که دې پرېږدم زما خوړې کې ډېر ورځ راسې دا دغه دی دا ته څه کیسې کوې ویې ګوره ما درته ویلي دي خیر مجبور ہے کونو سر ورته څرګند کونو کان راسو راس حمار دا ولې دا ما په حدیث تجربه کوله په حدیث په تجربه نه کې حدیث هغه د رسول الله فرمان دی او د رسول الله فرمان د خدای فرمان دی گفته الله بود د پیغمبر فرمان دام وحی ده خو یو وحی مطلوع ده یو غیر مطلوع ده یو شت په موږ کې ویلی شي او بل حدیث په موږ کې نه شي ویلی نو د پیغمبر خبرم دا د الله تعالی خبره ده وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحی یوحا. نو د حدیثو بم ډیر لوی احترام او توقیر کې. عالمگیر رحمت الله علیه د قرآن مجید سره 12,000 حدیثونه یاد کړیو. 12,000 حدیثونه معمولی شی نه ده. او علماء به چې مسله ولیکلو نو عالمگیر رحمت الله علیه ته به خیله. عالمگیری د هغه یو عظیم یادګار دی. عرب ته لګیا ده فیض علی الفتاوی الهندیه. الفتاوی الهندیه څلورو جلدو کې د عالمگیر رحمت الله علیه په زمانه کې. نو ما دا عرض کولو چې قرآن مجید یادول پکار دی او بل د قرآن مجید ترجمه زده کوي د مارونو. دا علما تاسو ته لګیا ده د قرآن تعلیمات فی سبیل الله درکوي. مونږ د خپل معمولي غوندې بیمارۍ د علاج دپاره چې ډاکټر ته ځو نو 300 روپۍ باندې ډاکټران فیصلي باندې 1500 والی د لوګو ساعت دپاره. حالانکه ډاکټر زمونږ د جسم هغه لګیا دی علاج کوي د جسم، او قرآن دا د روح علاج دی. او روح دا د جسم نه قیمتي دی. دا جسم د پیسې نه دی. که دغه روح ستا د بدن نه وځي خلک وایي لکه شا بدنې خښی وی دا سړی ډېر غټ دی د ګرمۍ دی د بوی ته لاړ نه شي. زموږ کوډي کې یو طالب و د کوهستان پلار ورته راغلی و د کوهستان نه ډېره موده پس. پخوا دا لاره نه وه، په دې غرونو باندې به راتلل دا لایي او دې نو هغه ورته په ګوډي کې څه غوړي او څه اکوړ او څه املوک راړلي وو. زه ډېر خوشحاله شو چې زما پلار ما ته راغلی دی. پلار یې ښکل کو، پلار هم ډېر خوشحاله شو چې زما بچي خو ډېر کتابونه ووایي. قدرت کوله سوره دې پسې پلار ناجوړه شو، همغه جومات کې مړ شو. کومه کمره کې چې طالبان د کوټې کمرې ته لاړل، یاره دې کې مړی دی چې داسې تیاره شوه. همدغه کوهستاني طالب هغې طالبانو پسې منډه کړه چې د خدای دپاره راشي زه خو یېرېږم. همغه پلار چې ښکلولی بیا د هغه د هغې مړ لاس نه یېرېدو او جړلې چې ما یوازې پلار ته پرېږدی هغه زه خو هغه نه یېرېږم. بیا کمره کې د مړي نه خلک یېرېږي او بیا کوشش کوي چې یاره دا مړی زر دفن کو. نو ستا د جسم حسن او جمال دا د روح د وجې نه ده. نو ته د جسم د علاج دپاره خو په 100 روپۍ ورکې، لیکن د روح علاج دپاره تانه علما پیسې نه غواړي. قربان شم د قرآن نه. قرآن ځکه وایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. دا قرآن مجید مونږ د نصیحت دپاره آسان کو. شته څوک د مور راوړلی چې د دې نه نصیحت حاصل کړي. قرآن مجید مونږ ډېر آسان کو. که ته د قرآن مجید تلاوت په یو جومات کې کې دا نه شي ویلی چې یاره ما تلاوت کولو څومره قرآن مجیدونه پراته دي. زیارت ته ورشه څومره قرآن مجیدونه پراته دي. مدرسو ته ورشه څومره قرآن مجیدونه پراته دي. چېرته د علامه اقبال دیوان دې کتلی، د رحمان بابا او د خوشحال خټک او د الپوري دیوان دې کتلی، یا بل یو دیوان دې کتلی دی؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر. دا قرآن مجید مونږ د ذکر دپاره آسان کړی دی. فهل من مدکر. دا علما، دا حافظان، دا قاریان خوشحالیږي چې تاسو ورته خپل بچي راولېږئ او دی ورته لګیا دی د قرآن مجید الفاظ او معانی وښیي، په دې باندې لګیا دی فخر کوي. سبا به دا نه وی چې ما قرآن مجید وی خو څوک ښودونکی نو، ما قرات د کولو خو څوک قاري نو، ما تفسیر وی خو څوک مفسر نو. دا سبا نه شي ویلی. نو الله تبارک وتعالی دین ډېر آسان کړی دی، ډېر آسان. زما وروڼو ډېره لویه خوشحالي پکار ده چې یو بچي قرآن مجید یاد کو. څومره چې کفار کوشش کوي چې دا قرآن مجید مونږ امریکا وایي د دې نه دا جهادي آیاتونه لرې کوي، دا قرآن مجید لرې کوي. د هغې نه رس تر رزه لګیا د مدرسې ځان ته سیوا کېږو حافظان. دې ماشوم ته چا ویلي چې ته قرآن مجید یاد کړه؟ وړو وړو جینکو ته چا ویلي دي؟ د هغې په زړه کې یو دا یا راپورته شي. پلار ته وایي زه خو قرآن مجید یادوم.
پلار ورته دا بچے قرآن مجید یاد کا دا دا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دنیا وسیع کی وسیع، لیکن دا قرآن مجید پشان یو وړوکی غوندې آیت را نړو. کته دا قرآن مجید یو کلمه ده یو دین لري کی د عربی د لغت تمام کتابونه چاڼ کا داغي ټکی نه بخټه کې ورته را نړي. یو حافظ د قرآن مجید تلاوت کولو او یو عربی ناستو قرآن مجید ورته نو یاد، هغه حافظ تلاوت کوي السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله غفور رحیم. هغه عربی چغه کې چې دا رستونه ټکه دلته باندې ګوره، دا رستونه ټکه دلته کې نشته. هغه چې سوچ کو نه واوي ته رښتیا وې عزیز حکیم دی. وذکا عز فحکم فقطع، الله تعالی غالب دی، حکم ورکو چې دا لاس چې کوم دنو پرې کوي. دلته داسې پکار دی هغه یو ټکه دی خوا ته چې کوم دنو کولی نشي. دا د قرآن هغه اعجاز دی. د عبدالملک ابن مروان او څوک د مامون الرشید مجلس ته یو یهودي راغی او ډېرې ښې خبرې وکړي. مامون الرشید ورته د خدای انصاف داره مسلمان شه، خبرې خو د اسلام دی. یهودي پړ کې عجیبه طوفان پیدا شو چې را بادشاہ دا خبره ولې وکړه. لاړو ویره ودرېږه، زه د اسلام امتحان علم او د آسماني کتابونه معلوموم. نو د ټولو نه مخکې هغه تورات راوچت کو او د ځان نه پکې بلا بتر یو دی کلو سیټې لرې کړل. 4 میاشتې پې ولګوله، 4 میاشتې ډېر لوی خوشنویس او خطاطو او د یهودو یو لوی مدرسې ته یوړو چې ما د تورات ډېر خدمت کړی، قلمي تورات مې لیکلی. صدر مدرس چې واغشت واقع هلکه ته ډېر لوی انعامونه ورکوي. نورو کتو وی پوه شم چې دی سره تورات نشته. بیا مې انجیل را واغشتو، 4 میاشتو کې مې انجیل ښه په خطاطۍ خوشنویسۍ ګلکارۍ باندې ولیکلو او د عیسایانو یو لوی مدرسې ته مې وړو چې ما د انجیل ډېر لوی خدمت کړی. هغه زمانه کې چا پخانې نه وي، د قلمي کتاب په ډېر قدر او قیمت و. هغه یې زما ډېر اعزاز او اکرام او انعامونه راکړل. پوه شم چې دی کې هغه انجیل نه ده پاتې، نه پکې چېرته حافظ. بیا مې قرآن مجید راوچت کو، خو ډېر احتیاط باندې د بعضې زور په دی به مې زیر ولیکلو، بعضې شدونه مې ترې لرې کړل، بعضې ځایونو کې به 2 ټکي وو هغه مې 1 ټکی کو او په ډېر احتیاط. او د مسلمانانو یو مدرسې ته مې وړو، شیخ الحدیث د مدرسې ته یا صدر مدرس ته مې وویل چې ما د قرآن پاک ډېر لوی خدمت کړی. هلکه واقع تا خو ډېر خوشخطه، هلکه واقع تا ډېر لوی، هلکه دا دی غلط کړی دی وی، دلته کې خو ډېر نه دی. هلکه دی بل نم 3 غلطۍ چې راسي تا خو هلکه د قرآن مجید خدمت نه ده کړی د عالمه، تا خو دې کې بعدې ټکي سیوا کړي دي، بعدې کم کړي دي. طالبان ولاړو ویجدا خو بیا د والو قابل له طالب خو بیا دا وجدت فقط اړمته کوتکونه چې کمدنو راوچت کلو دوی بس لږ صبر وکوي. وینا تا د قرآن خدمت کړی ده که تا د قرآن تحریف او تبدیل کړی دی؟ د خدای دپاره ما ته لږه موقع راکوي، ما بیا مړ کوي. نو کیسه وکړه چې پروسه کال په دغه ورځو کې مامون نه تپوس کولی شئ. ما د مامون بادشاه په دربار کې یو څو خبرې وکړي. هغه راته خبرې خو د ملغلرې دي، دا خو د مسلمانانو خبرې دي، اسلام ولې نه راړي؟ نو ما د آسماني کتابونو په ذریعه د مذاهبو امتحان واغ. زما د خدای په ذات قسمي چې قرآن مجید کې مې کلمه نه ده بدله کړې، نورو کتابونو کې خو پوره لکیرې بدلې کړې دي. دې کې صرف زور زیر یا زیر نه زور یا صد نه مد او بعدې او صدر مدرس ته وایي چې ما ته کلمه ووایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بیا د مامون دربار ته ورغی، السلام علیکم گینه کنت یا چرته وی؟ ویلاړم مسلمان شم که نه؟ تا چې ما ته ویلي چې ستا خبرې ښې دي، نو ما د آسماني کتابونو په ذریعه
امتحان واغستو چې هغه تورات چې په موسی علیه السلام په کوه تور نازلو، هغه زبور چې په داود علیه السلام په جبل زیتون نازلو، هغه انجیل چې په عیسی علیه السلام جبل تین باندې نازل دی، او هغه قرآن چې بلد الامین کې نازل دی. ما د دې امتحان اغستو. یو قرآن په خپل اصلي شکل کې موجود دی، نو ټول کتابونه هغه بدل را بدل دي. دغه دل د مامون وزرا حج ته تللي، نو سفیان ابن عیینه ډېر لوی سړی دی. دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم عمر هم دی او علم کې ورسره برابر دی. دو سفیان دي، سفیان ثوری او سفیان ابن عیینه. سفیان ابن عیینه په مکه کې و، وزیران ورته خبر خو نه کنه، یو ناشنا او نادره واقعه شوې ده. ویسه د مامون دربار کې یو یهودي سو خبرې وکړي، نو هغې مامون ورته وایي چې خبرې خود د اسلام دي. البارک راضی بما استحفظوه، هغې نه مطالبه شوې وه، د علماو د تورات او د انجیل او د زبور نه مطالبه شوې وه چې علماو د خپل کتابونه ګورئ په حفاظت باندې وساتئ، چرته انساني حفاظت او چرته رحماني حفاظت. نو قرآن مجید دا به الی یوم القیامه دغسې زنده او تابنده وي، او دا حافظان به هم دقسې وي، او دا قاریان به هم دقسې وي، او دا علما به هم دقسې وي. د علماو دشمنان به تباه شي، د قرآن مجید د قراو دشمنان به تباه شي، علما به دغسې محفوظ وي. ځکه الله تعالی د کتاب د حفاظت وعده اخیستل، دا کتاب چې چا ترخ کې نیولی هغه به هم الله تعالی محفوظه ساتي. افلاطون د موسی علیه السلام نه تپوس وکړو چې د اسمان لینده شي او د ستوري غشي شي، نو څوک پتې بچ کېږي؟ نو موسی علیه السلام یې څوک چې د ویشتونکي خوا ته راشي هغه به بچي کلاشنکوف چلاو که نه تا سره خوا کې چې ولاړ دی به دغسې محفوظ دی. نو څوک چې د قرآن مجید خوا ته رالل، قرآن مجید محفوظ دی، نو د هغې د برکته به دی محفوظ دی. خلق په دې ارمان لاړو، سکندر په دې ارمان تللی چې دا علما به د په کشتۍ کې سوارو به لېږم به یې لاړو، ختم شو. او علما دقسې چې کوم دنه موجود دي، العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما بل ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. زمارونو قرآن دا ستاسو زمونږ دپاره د دارینو د نجات چې کوم دنه یو لویه ذریعه ده. صبغة الله ومن احسن من الله صبغه. قرآن د خدای رنگ دی، د دې رنگ نه ښایسته بل رنگ په کائناتو کې چې کوم دنو نشته. خبرې چې په قبر کې دې کېدي نو در سره برور په قبر کې نه سملي. پلار چرته زوی سره نه ده سملاستلی، خاوند چرته د ښځې سره او ښځه چرته د خاوند سره، یا رور د خور سره یا خور د رور سره په لحد کې نه ده پرته چې دا زما ډېر نیازبین رور د دې یوازې نه پرېږدم. او که یو سړی ځان لیونی کې خلک دی پسونه راباسي لیونی څه کوي، هغه مړ دی د مړو سره چای برګر کوي. لیکن دا قرآن به تا سره په هغه تور لحد کې وي. دا قرآن مجید به د ښي طرف نه راځي او ستا شفاعت به کوي. دا د رمضان روجې به د کیڼ طرف نه راځي، بلکې جلال الدین سیوطي یو روایت نقل کړی دی چې د حافظ قرآن جوسه چې خلک په قبر کې کېدي نو نکیر او منکر به راځي تپوس ته چې راشي سبا ګوري چې د حافظ قرآن په سینه به د کفن د لاندې نه قرآن کتابي شکل کې موجود دی. نو د فرشتو دا جرأت نشته چې د الله تعالی د کلام په موجودګۍ کې امتحان والی. یو شاګرد د خپل استاد په مخ کې د امتحان له محاضرت راغی د به یکدم چپ شم. د ادب تقاضا دا ده چې د استاد په مخ کې به امتحان نالی. دا ډېره لویه بېادبي، هغه طالب به ډېر ګستاخی چې د خپل استاد په مخ کې لګیا دی د خپلو شاګردانو امتحان. استاد ته به یاره جي کومه مهرباني وکړه زما د شاګردانو نه لږ تپوسونه وکړئ، دا به تا دپاره اعزاز و اکرامي. نو د خدای د کلام په موجودګۍ کې د نکیر منکر جرأت نشته. نه به د قرآن په خدمت کې بصد ادب درخواست وکړي چې د خدای کتابه بصد ادب و احترام مونږ درخواست کوو.
کتا څه د 100 منټو د پاره د دې نه تشریف یوړو دغه د نمګ 100 تاسو قرآن به وي عجیبه ده کمی سړي چې ما ته را کړو زما د پاره محنتونه مشقتونه برداشت کړی دي هغه دلته څنګه आवाज پریدم فرشته به رنگ را ببي حال را مپرس د یو سینې سره د قرآن دومره وابستګي او دومره مرګرتیا ده چې आवाज نه پریدي ای بدغه سلاټ شي صحیح حدیث ده چې په میدان محشر کې به چې د نفسي عالمي د حافظ قرآن په خوا کې به یو ښکلی ځوان راشي ښکلی حسین او جمیل او هغه به د نفسي عالم به نو دا حافظ ورته یې څوک او دته ملا مضبوطی چې مه ګبراویږه زه د ممد و معاونم دی به وایي ته څوک یې فقط اعجبني حسنک ستا ښایست او جمال خو په تعجب ډېر لوی حسن به ورته ورکړی شوي روایاتو کې راځي دا حسن هم ډېر عجیبه شی دی ما تاسې یو خبره رایاده شوه مسجد نبوي کې مونږ ناستو او روژه ماتي ته ما خیال دی یو 15 منټو مسجد نبوي ته خدای تاسو بوزي او چې روژه ماتې هلته څومره لوی خوند دي الله اکبر خدای دې ستاسو زموږ ډېرې روژې په رمضان کې هلته نصیبه کړي نو دې وخت کې ټول خلک الله ته متوجه سوال کوي دغه حدیث کې راځي ثلاثه لا ترد دعوتهم د دریو کسانو دعا نه رد کېږي یو په هغې کې روژه دار چې کله روژه ماتوي او بیا سړی مسجد نبوي کې وي ناڅاپه قسم د دې وخت کې یو ځوان راغی غالبا د یمنو یاره ما په خپله زندګۍ کې دومره حسین زلمی نه دی لیدلی نو ټول ورته تفضل د خلکو خیالات دعا موانه دې طرف ته حیران او چې دا لکه څنګه یوسف علیه السلام قلنا حاشا لله ما هذا بشر قسم درته هم ټول وی سبحان الله فتبارك الله احسن الخالقین فتبارك الله حسن ډیر ناکاره شی دی تمام عقول بیا هغه طرف ته متوجه شي نو دغه حافظ قرآن با هغه ظلمي ته وایي من انت فقد اعجبني حسنك هغه د نفسي عالم کې به هغه د حسن نه متاثر وي او ورته زه دې نه پېژندم اذان ورته ته ما نه پېژنې انا الذي اسهرت ليلك واظمأت نهارك دغه کتاب هم کنه چې پتا باندې مې شپې شوګیره کړې وي او پتا مې لوګې تندې نه دي تېرې کړې الله اکبر به قرآن مجیدي الله تعالی به د اعمالو تعالی ته عجیبه شکلونه ورکړي صحیح حدیث کې راځي چې مؤمن د پاره به هغه عمل صالح د ښکلي ځوان په شکل کې راشي چا چې منځونه کړي دي چا چې تلاوتونه کړي دي چا چې تهجد کړي دي او د کافر د پاره به د هغه عمل په قبیح شکل کې راشي د خنزیر په شکل کې د غټې اژدها او د لړم په شکل کې دا کافر بوی ته څوک ته خو ما یاره تا نه خو سخا بوی دي دماغه بوی لږ دی چې تا لا ډیران بل ما ته نږدو کو ابوی انا عملک القبیح خفه کېږم زه ستا هغه عمل یم که نه ستا هغه عمل یم هغه شراب نوشي هغه بالماضي هغه قتل هغه ظلم و ستم او هغه رشوت هغه په دې شکل کې څرګند شو نو علا کل حال د حافظ قرآن ډېره لویه مرتبه ده زه په دې کلماتو اکتفا کوم او زه د خپلو اکابرو علماو سپاس گزارم چې یو ادنا طالب ته دله کې د لب کشایي موقع ورکه الله تعالی دې دا ختم با برکته کی او دا ادارې او معاهد دا تمام دینی مراکز دې تر قیامته پورې سرسبد او شادابه لري خدایا دا تمام جمع مغفور او ګرځوي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وسعينا سعيا مشكورا وتجارتنا تجارة لن تبور ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم اللهم أنت إلهنا وأنت معبودنا يسر لنا أمورنا كلها اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا اللهم نور العالم بأنوار القرآن الكريم وعطر الدنيا يا رب العالمين بعطور المعارف النبوية على صاحبها ألف ألف سلام وتحية
اللهم انت الهنا وانت معبودنا وانت المليك على كل شيء يسر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم سبل الفتح والفلاح سبل الفتح والفلاح. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد المجاهدين أينما كانوا، اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداء الإسلام والمسلمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم. خدای پاکستان د دین او د علم او د اسلام یو عظیمه قلا وګرځي. خدایا دا او دارنګ تمام اسلامی بلاد په خپل حفظ او امان کې وساتي. خدایا دا دینی مدرسې دا دینی مراکز تر قیامت پورې سرسبز او شاداب لري او دا علما چې کوم ژوند دي خدای د دې په عمرونو کې برکت کړي او چې کوم زموږ اساتذه وفات دي زموږ د اساتذه او سلسله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسیدلی ده. خدای د ټولو په ارواح طیبو لا متناهی رحمتونه او برکتونه نازل کړي. بالخصوص د عقاید او جهان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پر روح پر فتو په کروڑونو درودونه او سلامونه نازل کړي. داغه په ازواج مطهراتو په اصحاب کرامو په آل اطهار او په تابعین او تبع تابعین الی یومنا هذا تمام علماء باندې تمام مسلمانانو باندې خپل رحمتونه نازل کړي. خدای د علماء کورونه تر قیامت د علم پرناګانو باندې منور ولري. خدای دا تمام ملګری د حج په نعمتونو باندې بارها بار متمتع کی. د رسول الله د مبارک روزي زیارتونه مناسبه وګرځي، د عمره سعادتونه مناسبه کی او دا تمام طالبان علماء عاملین علماء ربانیین وګرځي. خدای علوم کې برکت پیدا کی. اللهم فقههم في الدين وحببهم الى الناس واجعلهم فوق كثير من خلقك. او دې ملک ته علما کامیاب کړی دي. خدای د دې په आवाज کې مسر پیدا کړي چې تمام خلق دې سره متفق شي د اسلامي نظام پر اوستو کې. خلق لګیا دی وای چې لکه سمو کل لیکن دې غریبانو ته خلا د تنفيذ حقوق نه ورکړي شي. خدای دې ملک اسلامي نظام راولي یا رب العالمین. بلا ازمونه او بلا دستورونه خلقو قتل یو ځل د پاکستان خلقو ته دا توفیق ورکړي چې د قرآن دستورم د یو ګوري. خدایا ټول مشکلات زمونږ حل کړي. د چا په کورونو کې بیماری دي خدایا صحتونه عافیتونه نصیب کړي. پریشان حال او پریشانی لري کړي. د چا اولاد نشته مذکر اولاد نصیب کړي. د چا په رزق حلال کې کمی ده د رزق حلال دروازې په پرانی دي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه